علي چې ولي عمر نو ولایت نو چې څومره اولیاء دي د ولي په والله يعطي وانا قاسم الله نبوت او ولایت ورکړي او هغه تقسیم کړي آصف برخیا هغه مثال ورکړي په تفسیر کې چې آصف سليمان عليه السلام وسيهم وليهم هغه چا ولید د علي په لاس ولایت نصیب شوی دی علي هم ستاره ولیکن پیدا هو کړه دا ضروري نه ده چې په جسد انصاری کې دی راشي نو بیا د ویش کوي دا هو موجود هو کړه نو دا څومره لوی عظمت دی ځکه حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د علي وجود زما وجود دی د علي هډونه زما هډونه دي د علي وینه زما وینه ده د علي نیکه زما نیکه د علي بچي زما بچي دي او داسې فرمایي زه د علي او علي زما دا فخرونه کوي خو دي یو کنه د حضور کو اصدق الاصدقاء صادقین دي اړیکټوري د حضور نه څوک کېدی شي نشته نو چې هغه فرمایي چې زه علي یو یو بس یو دي او چې نور دې ځکه یو دي کنه بیا فرمایي چې کله د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا وجود دنیا تراغ او علي علیه السلام اغم دنیا تراغ نو په کومه طریقه یو شان د ولایتو د هغې عظمت د شان د ښکاره کولو دپاره څه وشو وایي تاسو چې کوم ځای ته راځئ او کوم ځای عظیم په ځمکه باندې د هغه ځای قدر کوئ د دغې قدردان ځای دننه چې دی نو د علي وجود ظاهر مولود فی الکعبه نو چې مولود فی الکعبه شو نو دا سوال پکې بیا کله کېږي موږ نه کېږي وی دا حضور ولې په دغه خانه کعبه کې پیدا نه شو چې علي پیدا کېږي هم پکې وسوال دی نو زما صاحب حضور د عظمت دپاره د خانه کعبې څه تاثیر نشته حضور خو هغه پیدا و چې دا اسم نو حضور عظمت لري او د حضور عظمت الله ښکاره کړ حضور چاته محتاج نه دی نو علي محتاج دی انا وعلي من نور واحد نو حضور په خانه کعبه کې پیدا نه کړ خو د حضور د عظمت د پخلي او د اقرار ثابتولو دپاره چې دی نو علي د دې دپاره پیدا کړ چې دقه د علي د زما د نبي د نور جز دی او د هغه عظمت دغه چې په کعبه کې پیدا کړ نو د هغه د آقا د هغه د مولا چې هغه د علي مولا دی نو هغه خو خود ثابت شو چې عظیم دی چې علي ثابت شو علی کو ماننے والا خدا کو مان دیتے ہیں علی کو جاننے والا محمد جان دیتے ہیں چې علی عمر محمد عمر کړه نو په کعبه کې پیدا کې چې ویل نه احمد نو چې دی عمر حضور کو خود عمر نشو ثابت شو کړه دا منطق خبرې په ساده خبره نو حضور دنیا تراغلی او علی او ولی دنیا تراغلی دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمایي کہ اے علی ستا شان ډېر لوی دی ځکه ما ستا شان دومره دی چې څومره علمونه دي علوم دي ظاهري دي باطني دي الله ماله راکړي دي نو ما یې جنت ته ستا دي کړه نو پیغمبرانو له علوم ورکړل شوي دي
ونبوت النبي عليه السلام پلاس او ولایت علی ولی پلاس علیه السلام نو دیتی برشو دا علی نا حضور برشو او علی بیا برده دا هم دا قائد مسئله دا او یاد ساتت پکار دی چی دا انبیاء دا تمام انبیاء دا پس دا حضور علیه السلام دا پس علی چی دینو تمہا عظیم شان دری دا حدیث دلالت کئی پتی گواہی کئی کہ انا علی من نور الواحد یعنی دا حضور سلام درخت دا درجی اور دا عظمت مالک دے انا علی دے دا پیغمبران دا حضور دا دین پس شان دے عظمت دا حقی عظیم دے دا حقی عظمتو دا سلام دے و دا علی سلام دا علی عظمت کو برش کر اب صفات کی حضور فرمائے دے پدې دنیا چې کله حضور علیه السلام د الله دین شروع د خلقو ته رسالت تا شروع شو د نبوت پیغام شروع شو نو علی ورسره څنګه پسند مرستیان دی حضور پیغام واوري او علی د هغې دا فرعونی او دا استحکام اعمال کی کہ دا جہاد مقرر دی علی ورمخ کے کہ دا بحث مقرر دی علی ورمخ کے پیغام کو حضور او فرمائے اعلان کشو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو تاسو اوئے چی دا اللہ یولے چی کامیاب سے تا پیغام دا پیغام عملی شکل کی دراتنو دفا شکل کی دراتنو دفا علی کردار ادا کو راجب اقتدار مکی خلق حضور پیغام اور علی عملی شکل کی راس چدا بورے رات علماء وقوف بیانی اولیاء چدا پیغام جاری حتی سکورے مقدار خبر کولا کہ علی مولود فی الکعبہ کعبہ کی پیدا شو ناوان دی چی مون دا یو تقریر کی ویجو نو زمان کو متا یو سوال ناگی بیا چارا تولی چی دا پاکی واضح کا چی دا وقت خو خانه کعبہ دا بوتان ندکوا دا وقت خو خانه کعبہ کی بوتان پراتو نو دا شخکاری چی کله دا مطالب پور کی بچی را روانو او ای پوشو چی ماشون را روان دی نو بی بیه دا بوتانو دا جو بوتنی روانو بیندا ارسو او بخیر نو دا شخکاری چی دا بوتانو نتنی نو محاوت همون میں دی کتابونو کے خیو خبر تاسو دیر پر فخر سرانی کنی دا کہ حکیم داو سرائیر اگر پخار کعبہ کی پیداشی میں داکا عظمت تازو بیان کرے اور بیا بیا پہ فخر کرے نو حالا چی عظیم منے نو آسن جو منے بوتانو کعبہ پہ ام بوتانو نے بوتانو مور او یو خبر دا حضور علیہ السلام دا دیر وقت دا دیش کا نمخ کی چی علی پیدا کی دا دیر دیش کا نمخ کی دا تک کورنے حال داو کلچے حضور علیہ السلام لا معشوم مقبلا انہیں عمر پر حسرہ او کہت راگرو کہت باران نکیدو کہت راگرو او خرق بخانه کعبه تراتلو دا جلد بیو فریادونه بے کول او زانونه بے دا خانه کعبه دیوالونو پوری مگر او زاره بے کول چی بارانو شی چی مایوس شو لیو ترپا کی آواز کوئی دا تازو خو دا ابراہیم خلیل اللہ پا دنیے نو دا آگا بچوں کی خدرتا پچیش دا خانه کعبه من جوان چی دا آگا اولاد دے تا سوالی نولی نزے چاہی سوالو کی نو طول دا خبر وارد نو پا جب نرد
तो चाह लड़ल हाशमी खानदा के लड़ल महल्ले का तो अबू तालिब पुरानी मशहूर नागत है और उठा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम दौर उठे तेरा होते पारान की जमुन रस्तल शो सवाल में करनी की कार का मेरे चापेरा वक्त कुल आमाल कर सवाल का जवाब बन करनी की कहती उस वक्त मान उस वक्त पारान की अरे हाँ मातापर वाला मोहम्मद दिए रावस अवलादे उस प्यास वाले ताकि उस वाले ने कड़ी दी राधे उस प्यास वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाह लिख दी रावस पढ़े एहतराम सरा और दखान काबी दीवार ते वाला डरा उलगूला और दासी दा दीवार से वाला शाह उमरना और बरे उकतर और दनी मार्शु मुहम्मद रसूलुल्लाह ला सुने बला सुकी उनवल और दुआ के खुदा मखलूक दी अदा कीगी रहम पे उका बारात उका ला सुने ला रूह का नशवे किताबों ने गवाही बारात वरियदुन दो वरियदान बारात शुरू नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी हुआ नबूदार अशहदुल्लाह खाने काबे में तब से हुआ काबा खाने खुदा इबादत गाहों में नारे हैदरी चिदेश काल मक्की दहागी पाका की दवा और द अली पैदा के दिल देश का बसु न दगा की दकी बखलल रात का ऊंचतेदा अब जातेदा दहागे तसद्दुक दहागे पाकवाले दहागे पोखवाले बस जाते दे के में दबा अगर की दे को नूर मजबूत हुई कि दबा कि द हलक मौजूद के तो द स्वान मौजूद के वो संग पखे हुई हम कि द हुजूर द उमर पोखवान लागे दा से द अबू तालिब और द कोरदे दा कि जो पोखवान न रहता नहीं वो पुकार में आओ तासे हुन पाक के द इमाम परणागा न तास हुन स्पिन के करिमे द दुल लगवाए मावत है तास दा वने पखेर केला द हदा की के अब पाके की दे अही वो पुकार में आई अगीद खान काबी अजमत जसो तहरी पर रूम सरतरियो और तक हुजूर मुबारक रागे किताबों में गवाही और हुजूर अगीद अला सऊनिवल और खान काबी तेबूत लिल और हत्ता दाली अलैहिस्सलाम विलादत ब्याशिवे हुजूर पुत्र हुजूर धर का पुत्र सुन गलत सोच अल्लाह ने सब औपात कुशाया गरजदा कि अली अजीम दे और अली वली दे अली द हिदायत झंडा अलम दे अली द इल्म कि द हुजूर इल्म दे द हगे दरवाजा द हगे इल्म नो हर अली चिनन नुगता सुधा ग पविन करा जब दादा अल्लाह तकुदरतुन फिरजौन दी जन मस्ताकतो मन बादा फिरजौन द परती करा जब अल्लाह द मुन सरपद फिरजौन की द दुनिया कलिमा वयुन की तमाम द आदम औलाद शामिल की द अल्लाह मखजानो के से कमी न रही और कसो क्यों न बनो कमी न रहो कभी मरनो ज्यादा न रही वो ज़मीन का ज़मीन फ़ैदा अब गोरे और दगा नबी अव्वली दे चिराली बचे हुसैन दे चाहा वो कत्ल यजीद में योतन आवाज़ को चिन्ह अल्लाह मनम न रसूलुल्लाह मनम न दिन मनम न कुरान मनम न हुसैन दामोरे न खप रागे दखपन निको कमरना
مزال او قدره د په افغان او بازارې کوي نکسو کما تا چې دا الله کوم دین وروړو زما د پلار په مهنت سره او په مینا او محبت سره هغه کوم رڼا فرش ودا هغه اوس خو د تیارو خلک را پارسي او هغه اعلان کې چې دغه څوک یقین وکړه تاسو دا ورمناستي چې وته غیبي وویل شو نوسیا ما چې ستا پرورش کو خود دې ورته د پاره میکاو کنه د قربانې وخت راغی چې شو ته وخت شاه نو هغه راغی او یزید ته وی سمشا یزید ورته وی د سمېګم ما سره توره ده حسین علیہ السلام ورته وی تا سره توره ده خو ما سره صبر دی ته به توره چلې زه به صبر کوم او د دین دپاره به زه هر قرباني ورکړم او دغه جذبې د کوفې او په دشت کربلا کې د کافرو د فوجونو په منځ کې چې راغی نو دغه جذبه چې دا په کومه جذبه دشت کربلا ته رارسېدلې وه په کربلا دې جوي خزانونه اشکزانکو په مثال وحیدانونه چې جبرائیل امین بزنګولو چې پاک رسول په پاک کوڅو کې لوبولو د نبوت په اوږو بې سورولو ننې شمر په وینو وینځل لاسونه اشکزانکو په مثال وحیدانونه شمر ظالم دربا نه یریدلو لکه د سګ په حسین وګرېدلو په نرۍ غاړه یې تیر وچلولو وینې پیدې د ایمان وینې پیدې د ایمان لکه رودونه اشتزانګو په مثال وحیدانونه بیبي سکینه مور ته جاړي بیبي سکینه مور ته جاړي د بابا دیږي نه زما مور ولا د لاس ورکړي هغه ماشوم ودا مور د لاس ولې ځان خلاص کو منډې کړه میدان ته د ایمان وجود په وینو سور زخمي په میدان کې پروت و بیبي سکینه په ورپرېوته چې څنګه ولګېږي او داسې ولګېږي سور شو لاسونه هم سور شو څنګه هم سور شو دا حسین ورته بچي رانږدې شه نن ستا لاسونه سره دي نن سبا په وینو ستا لاسونه سره دي خو دا لاسونه راکړه چې زه یې ښکل کړم ولې ځکه یې ښکلومه چې الله وایي صبغة الله ومن احسن من الله صبغه دا زما د وینې رنګ نن د الله رنګ دی دا رنګ د الله ډېر خوښ دی راکړه چې زه یې ښکل کړم ستا د لاسونو په توسل سره ستا لاسونه ښکل کړم چې د الله رنګ ښکل کړم نو حسین د خپل وجود وینې د بیبي سکینې په لاسو پرتې چې وایي چې لاسونه یې ښکل کړم شونډې سرې شوې دا حال راغی دا د هرې نبي او د هرې ولي د بچی دی چې نن د قیامت پورې د تمام انسانیت لپاره قرباني ورکړه او دا د علي کرامت دی او دا د حضور معجزه ده او دا